الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړې ده چې یو زنانه ماشومان چې کوم دی هغه په اپریشن باندې پیدا کیږي، نو دا ظلم دا زنانه وي زما چې کوم ماشوم دی په ګېډه باندې نو ماته اپریشن ویلې دی، نو که دا ځل اپریشن وشي او زما ماشوم پیدا شي نو زه به د ماشومانو دا سیستم بالکل ځان نه ختم کړم، بچه‌داني به لرې کړم. نو شرعي د دې څه حکم دی؟ نو د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده دا کومه منصوبه بندي چې د خلکو جوړه کړې ده او ډیر زور او شور یې ولا ورکړی دی چې بچه دوهی اچه او چوټا خاندان پرورش آسان وی که چرته ماشومان د ډیر شو نو دی له به رزق څوک ورکوي، نو وی لږ بچي راوړل پکار دي. نو دا د قرآن او د سنت خلاف کار دی، دا خو په خپل رب باندې عقیده کمزوري ده. زمونږ او ستاسو رازق هغه ذات دی چې مونږ او تاسو پیدا کړي یو. انسان خو به صرف د رزق طلب او کوشش کوي، باقی رزق ورکون کې ذات دا خو الله دی. قرآن کریم کی سورۃ هود کی شپږم نمبر آیت کې الله فرمای وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله په دې ځمکه چې څومره زنده سر دي د سا والا دي د خوراک والا دي د دې ټولو رازق او دوی ته روزي ورکون کې ذات زیمه. د قرنګ بل زی الله فرمای وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. الله فرمای و تخپلم د مونږ پابندي کوا، خپل خزو بچو تم د مانزه حکم کوا، مونږ ستانه سره رزق خو نه غواړو، رزق خو بدل الله وي زه در کوم. د رزق دروازې او د رزق فراخه کول ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر، دا خو د الله په اختیار کې دي. د قرنګ سورۃ الاسراء 31 نمبر آیت کې الله فرمای ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم واياکم. الله وی تاسو د لوګي د وجنه چیرې سبب زما دی بچی ته روټۍ نه ملاويږي، د فقر او د غریبۍ د وجنه خپل اولاد مو وجنی. نحن نرزقهم واياکم. الله وی څنګه چې تاسو ته رزق در کوم دا ستا چې کوم بچی پیدا کیږي دوی له بهم زور کم. د قرنګ او ابو داود کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تزوج الودود الولود فإني مکاسر بكم الامم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د اغه زنانه سره واده کو نکاح کوه چې پاغي کې خاص کر دا دو صفات یو بچی ډیر راوړي او بل مینانا کا خزي. دا ابو داود حدیث ته 2050 نمبر حدیث ته سند بالکل اغه صحیح دی. نو دی وجنا که په دې خاطر یو زنانه خپل بچی باندې چې بچی به میډیر شو سبب دی ل رزق څوک ورکوي نو دا ګناه ده. ټیک شو. او کنا یو زنانه ته ډاکټر وای چې را ته نور بچی مراوړستا ژوند ته خطر ده نو بیا ټیک ده بیا جایز دی. یا مثال په تور د زنانه یو ماشوم پیدا شوی دا غي کمزور دی هغه لا د پيو مدت نه دی پوره شوی 2 کال د پيو مدت ته دی پسې سم د بل ماشوم راشي بل ماشوم راضی نو هغه چې رزب خپل ماشومان په الحال بند کما فل وقتی بندول دا هم جایز دی چې د بل ماشوم صحت ته کم دی نقصان هغه اونر رسی لکه فل وقتی بندول جایز دی باندې ګوره دا حدیث دلیل دی صحیح بخاری کې راغله 5208 نمبر حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ كنا نعزل والقرآن ينزل. من با عزل کو عزل دی ته ویل کیږي چې سړی بهر ځان ډیسچارج کی من با عزل کو قرآن بنازلې دو مطلب دا دی چې من بر دې کار نه راتلله چې یاره تاسو عزل ولیکو نو په وختي سړی حمل بندول شي هو همیشه د پاره په دې خاطر کټ کول چې بچي به میډیر شو سبب دې له روزي سوک ور کوي ګوره دا سخت ګناه ده دا څه بنه کوي. او که طبيب ډاکټر ورته وي چې یاره ته نور بچي مراوړه په اپریشن ستا ژوند ته نقصان دی نو بیا ټیک ده ځکه چې اسلام دا قانون دی چې لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې ضرر او تکلیف نشته. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.